السلام علیکم. زه یم انتظام چې تاسو ته پته ده نن سبا پی ایس ایل شروع کېدو والی دی. که یو خوا پی ایس ایل شروع کېدو والی دی نو بل خوا د ماشومانو نهم لسم اګزام هم په سر را روان دی. دلته موږ سره رئیس خان موجود دی. موږ د هغې نه تپوس کوو چې هغه د پی ایس ایل باره کې څه وایي. رئیس خان دا راته ووایه آیا تعلیم ضروري دی که پی ایس ایل ضروري دی؟ جی اعتزاز بھائی السلام علیکم. تاسو ډېره شکریه چې دلته راغلی او موږ سره همدا خپل قیمتي ټایم دغه کړو. زه به دې باره کې دا ووایم چې دا اوسنی کوم زموږ سټوډنټ چې کوم ینګ جنریشن دی که نه د دوی له ایکسټرا اکټیویټیز هم پکار دي. مطلب لکه دا دی چې هر څه د ټایم منیجمنټ سره کوي. اوس که موږ وګورو نو دا پی ایس ایل خو مست دی، لکه دا یو انټرټینمنټ دی زموږ لپاره. د حکومت پاکستان لکه دومره غټ سټانس اخیستی دی دا پوره موږ ته انټرټینمنټ پرووایډ کوي، خو د دې لپاره د سټوډنټ لپاره ضروري دی چې هغوی خپل منیجمنټ سره هر څه وکړي. زه دا نه وایم چې دا نه دی ضروري، دا ضروري دی، کتل ضروري دی، خو لکه سټوډنټانو ته پکار دی چې دا ټول ټایم دې ته نه سپیر کړي، ځکه د دوی سټډي ته ټایم هم ضروري دی. ځکه که تاسو وګورئ عموما دا غټ ایونټس چې دي نو دا په د مارچ او دې سیکشن کې چالو شي نو د دې د وجې که تاسو سوچ وکړئ نو دلته ایګزامز هم وي بل سایډ ته، بورډز ایګزام دی، اف ایس سی، میټریک. نو موږ له دا پکار دي که نه چې سټوډنټان چې کوم دا ینګ جنریشن دی، سټوډنټ جنریشن، دوی له دا پکار دي چې دوی داسې وکړي چې دا خپل ټایم منیجمنټ یوز کړي. مطلب دا هم ضروري دی کتل، خو د دې سره سره خپل سټډي ته دې ټول ټایم پرووایډ کړي. دا پی ایس ایل ایونټس بار بار کېږي. دا ګوره میټریک ګوره د دې ایګزام په مارچ کې دی، دا چې کلیر کړي نو بس دا بیا هم ورته ټایم شته، بل ټایم هم کتی شي. خو لکه هغه ټایم دی ځان له اوس چې دوی کوم قیمتي ټایم دی دا دې نه خرابوي. نو زه به دا ووایم چې کتل خو پکار دی، لکه ښه خبره ده چې وی ګوري، خو دې سره د خپل ټایم منیجمنټ وکړي، خپل سټډي ټایم دې پرووایډ کړي ټایم او دغه کې. ځکه چې د دوی که ته سوچ وکړي عموما نن سبا چې کوم ډپارټمنټ ته ځي نو میټریک از ا بیسټ تصور کېږي. نو که دوی کوشش وکړي چې ښه پرسنټیج په میټریک کې والي نو دا به د دوی د فیوچر دپاره ښه وي، ځکه چې دا زمونږ د ملک د فیوچر یو حصه ده. دا سټوډنټ دا روان کول زمونږ به را روان ده کې به زمونږ په کار راځي. نو زه دا وایم چې لکه دوی خو به خپل ټایم هر څه پرووایډ کړي. نو دوی ته زه صرف اونلی دا میسج ورکول غواړم چې تاسو صرف خپل ټایم سټډي ته وباسئ او چې سپیر ټایم د سړي نو خیر د هغې کې لږ انټرټینمنټ که کول غواړئ دا یو فرش د دې لپاره جوړېدی شي، فرشنس ورکولی شي. رئیس خان دا راته ووایي آیا حکومت ته هم دا پته لګي چې دا میچونه که تاسو یو له غټ ایونټ چې کوم دا پاکستان سوپر لیګ شو دا هم په دغه کال باندې کېږي څنګه چې د ماشومانو ایګزام وي. آیا حکومت دې لپاره څه کوټلي ګامونه نه پورته کوي؟ نو زه حکومت ته ریلي دا دغه کومه چې بالکل دې له پورته کړي، ځکه دا خو د دې قیمتي ټایم دی. ګوره مور او پلار یې په دومره زړه چاودي باندې ولېږي، هغې کارونه کوي، جاب کوي چې زموږ بچی به را روان وخت کې زموږ د سر یوه سایه جوړه شي که نه. نو دوی چې دا پیسې په دوی باندې خرچ کوي نو دوی له دا پکار دی چې هغه د دې پیسو د خرچ کولو سوچ وکړي چې زما مور او پلار یې څومره په ګرانه ګټي نو دا دې وکړي چې مطلب خپل ټایم دې ټول سټډي ته پرووایډ کړي. او حکومت له مست پکار دی دا د یو داسې سپیر ټایم کې جوړ کړي که نه چې دا مطلب هر کس وزګاري نو ورته کښېني. نو که ته سوچ وکړې نو دلته خو ایګزامز هم دي او دلته پی ایس ایلز هم دی، دا ډېر ټایم دی دغه کې. لکه دا عموما زما خپل ورور دی دا یې په مارچ کې ایګزام دی او د کرکټ ډېر زیات شوقي دی. نو زه سوچ کوم چې لکه دی به آیا دا ټایم څنګه منیجمنټ کوي دې ته، خو لکه انټرټینمنټ ته کتل دې پکار دی ودې ګوري ښه خبره ده، خو د دې سره د خپل سټډي ته هم ټایم پرووایډ کړي. او حکومت له مست پکار دی چې داسې ګامونه پورته کړي چې هغه د سټوډنټ دپاره په فیوچر کې پکار راشي، ناټ ایون چې لکه مطلب هغوی ته یو داسې اوس نه انټرټینمنټ او دوی کې انوالو کړي نو دا ښه خبره نه ده. ښه دا راته ووایي آیا والدینو له هم پکار ده چې که نه د دوی ایګزام را روان دی چې والدینو دا ډېر ضروري ده چې هغې ماشومانو له کوم دغه ټي وي سیسټم چې کوم دی دا دې ولې بالکل جدا کړي. آیا هغوی دا هم پکار دی چې ټي وي دغه ایګزام وخت کې نه ساتي دې دپاره دا ډېر ښه. نو دا خو ډېره بیسټ خبره ده. لکه خو مشران دي نه هیله خو پکار دا دي که نه چې دا ټي ویز او دا ټلویزیون سیسټم نن سبا خو ټول سوشل میډیا دور دی یو شی بل شی. لکه کو سټوډنټ سره دا ټي وي ته خو نن سبا زه هم ضرورت هم دی، ټول موبایل زه ورسه په لاس کې زه هم چې دې ټایم کې دی لږ دا شیزونه سایډ ته کړي دا ګیجټس او ورسه دې ټایم کې دوی ته صرف اونلی دا ووایي چې بچې ستا را روان فیوچر ټول په دې شیز باندې ډیپنډ دی. نو ته خپل ټایم دې ته ورکړه، دا لږ ټایم که تا دې ته ورکړو را روان کې به تا دپاره ښایي ناټ دا ته ټول عمر یوز کولی شي، خو دا قیمتي دغه لپاره دا اوس وکړه چې مطلب ستا فیوچر کې سیټ شي زویه. نو د دې لپاره دا پکار ده چې څه ټایم پورې دیو نه دا دغه لرې کړي او خپل سټډي ته یې ټایم پرووایډ کړي. جی بالکل تاسو د رئیس خان خبرې واورېدې، ډېرې ښکلې خبرې وکړې موږ سره. بالکل ماشومانو له پکار دی چې هغوی دې د ایګزام په وخت د پی ایس ایل نه ډډه وکړي، هغوی دې خپله ټوله توجه سبق ته ورکړي، ځکه چې د میټرم ایګزام چې کوم دی هغه یو پیر راځي، پی ایس ایل بار بار راځي. دیو د ژوند دا لومبۍ پوړۍ ده چې که په دیو کې دیو وښویېده نو دیو دغه پوړۍ بیا واپس نشي دغه کېدی. دیو له پکار دی چې دیو خپل ټوله توجه سبق له ورکړي. مهرباني.